أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. سورة بني إسرائيل 31 نمبر آیت. په دې 31 نمبر آیت کې د انساني حقونو بیان روان دی. مخکې نه د دې ځای نه پورې د انساني حقونو ذکر او د هغې تقریبا 15 احکام وړاندې ذکر شي او د شپږم نمبر حکم ذکر کیږي. الله تعالی وایي ولا تقتلوا اولادکم، تاسې مه وژنئ خپل اولاد خشیة املاق، د یری د ولګي نه چې بیا به دې ابادي سیوا شي، دې ته به رزق ورکول غواړي، مشکلات به جوړېږي او د هغې وجې نه تاسو خپل اولاد وژنئ. نحن نرزقهم، موږ دوی له رزق ورکوو، وإیاکم، تاسو له هم درکوو. مفسرین لیکلي دي چې د جهالت په زمانه کې د لوڼو مرګ خو عام جاري او خلکو به وژلي، دا به یې عیب ګاڼه. لیکن ځای په ځای باندې به د نارینه مرګ هم کېدو، نارینه اولاد. او دغه یاره باندې چې که د اولاد سیوا شي، دې ته به رزق څوک پیدا کوي؟ خرچه به له کوم ځای نه را پیدا کېږي؟ نو د جنکو کم مرګ چې وه خو تقریبا اکثري د عار د وجې نه چې خلک به یې بد ګڼي او شرم به یې هغې د وجې نه به زیاتې وجلې کېدلې. لیکن د نارینه مرګ بل سبب نه و، سیوا د دې نه چې بیا به رزق کم شي. نو الله تعالی وایي ولا تقتلوا اولادکم، تاسې مه وژنئ خپل اولاد خشیة املاق، د یرې د ولګي نه چې غربت په راشي بیا به رزق نشي پیدا کولی. نو دغه جاهلانو خیال دا و چې نارزق وله موږ پیدا کوو. نو الله تعالی وایي داسې نه ده، نحن نرزقهم، موږ هغوی له رزق ورکوو، وإیاکم، او تاسو له هم درکوو. دې ځای کې د اولاد ذکر مخکې راغی چې نرزقهم کې هغوی اولاد ته اشاره ده چې موږ د اولاد له هم رزق ورکوو او تاسو له هم درکوو. اولاد وړاندې شو او دوی وروسته ذکر شو. مفسرینو لیکلي دي چې په دې کې یو بلې مضمون ده، یو بلې نقطې ته اشاره ده. هغه دا ده چې نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو ته چې کوم رزق درکړل کېږي نو لأجل الضعفائکم، دا د وجې ستاسو د کمزورو مخلوقاتو نه. نو کم خلک په کمزورو مخلوقاتو باندې خرچه کوي، د هغوی سره مرسته کوي، الله تعالی پاکه پیمانه باندې دله ډېر رزق ورکوي، زیاته خرچه پیسه وله ورکوي، زیات رزق وله ورکوي. نو په دې وجه چې د چا اولاد سیوای نو هغه اولاد له د اولاد مالک له الله تعالی د نور خلکو په نسبت زیات رزق ورکوي، ځکه د رزق منصبه خو د اسمان نه کېږي او دې لګیا د خپل اولاد دپاره د رزق غم کوي، نو الله تعالی سره مرسته کوي او زیات رزق وله ورکوي. نو د مالدارانو د چې کوم رزق میلاویږي دا هم د غریبانانو د کمزوري مخلوق د وجې نه. نو چا په نګرانۍ کې چې زنانه یې ماشومان یې نو هغې ته به الله تعالی ډېر رزق ورکوي، په شرط د دې که د رزق ګټلو جذبه لري، وز او خواري کوي، نو الله تعالی به رزق ورکوي. خو چې د ده نه مخکې نه نیت خراب دی او وجني او خیال دار چې دا رزق زه پیدا کړم بیا ولا الله تعالی نه ورکوي، بیا به تنګي راولي. نو دې ځای کې الله تعالی وایي چې موږ دغې اولاد له اول رزق ورکوو، د هغې غم اول کوو. وإیاکم، تاسو له هم تاسو وروسته تاسو ته رزق وروسته میلاویږي، د هغوی د وجې نه میلاویږي. ان قتلهم، یقینا قتلول د اولاد کان دی خطأ کبیره، ګناه لویه ګناه ده. خطأ عامې خطا ده هم ویل کېږي، خطأ په معنا د ګناه سره هم راځي. دلته کبیره ټکی ورسره راغی معلومېږي دا چې دا ګناه کبیره د لوی جرم دی، یو مخلوق قتلول، ماشومان قتلول. تفسیر باندې په قرآن لیکلي دي چې اگر جهالت په زمانه کې ماشومان کېدل، هغې نه بعد به وژلی کېدل، او په دې نوې زمانه کې د هغې د پیدا کېدو دپاره مخکې نه روکتام مخنیوی کېږي د منصوبه بندۍ په طریقه باندې. نو مالک القرآن لیکلي دي چې مستقله منصوبه بندي اگر چې قایم مقام د اولاد د قتلولو نه ده، یعنی د قتل حکم په دې باندې نشي لګولی چې دې اولاد قتل کړه، ځکه چې که دا حکم پرې ولګولی شي بیخي د دې مصداق یې وګرځي نو پکار ده چې منصوبه بندۍ والا بیا قصاص هم شي. لیکن قصاص کېږي نه، شرعي نظام کې قصاص کېدی نه شي. لیکن دا خبره یقیني معلومه ده چې مستقله منصوبه بندي دا ګناه کبیره ده، بل لویو جرایمو کې دي. او اگر دې آیات نه هم اشارتاً معلومیږي، ځکه چې منصوبه بندي دې دپاره کېږي چې اولاد سیوا نشي، بیا به د روټۍ د کم ځای نه پیدا کېږي کپړې، او بیا به وسایل چې کم دي نو نه یو مسایل به ډېر شي، نو بلې طریقه باندې به دنیا تنګه شي، داسې به وشي هغسې به وشي، کم شیطاني سوچونه چې دي.
دا غي ذمہواری الله تعالی واګه سره نحن نرزقهم و اياك نو هغه خبره خو معلومه شو چې دا سوچ غلط باطل او دې ځکه اشاره ده نحن نرزقهم نه معلومه شو دا سوچ صحیح نه دی دغه څنګه احادیث مبارکه او هم معلومیږي چې دغه سوچ ټیک نه دی خو چا د پاره ټیک نه دی دغه سوچ کوم دی د عمل نیکانو خلکو له بکار دي نه پریږي او باقي خلکو خپل خپل څنګه نبی عليه السلام فرمایي تاسو هغه زنانو سره هغه خاندانونو سره ودونه وکي چې کوم خاندانونو زیات بچی کیږي هغه زنانو سره ودونه وکي او د قیامت ورځ په دې خبره هم ز فخر کوم مجزما او من نیکان امت بس سیوای د نور امتیانو د بس سیوا په گمراه امتیانو باندې څوک فخر نه کوي د فخر په نیکانو باندې کوي نو دغه زیره معلومه شو چې نبی عليه السلام د نیکان اولاد پیدا کول ترغیب ورکړي د نیکان اولاد ډیر پیدا کړي او ردی بوجه باندې بز خوشاله د نور امتیانو نه بزما نیکان امتیان سیوای د نور پیغمبران نو امر یې کړی دی نو نیکان خلکو له دا کار د دې کار کې مکمل احتیاط وکړ دی باقي خلک د خپل خلک ځکه چې هغه سیم په ورګډ خلک دي او دغه گمراهان او فاسقان باندې نبی عليه السلام په خر نه کې دغه منځ کې بس هغه دې کوي خیر ولا تقرب الزنا او تاسو منځ دې کې زنا انساني حقوق ذکر کیږي انساني حقوقو کې د زنا حرمت او داغي بدی شي کومه ده اگر چې برای راست په انساني حقوقو کې دا داخل نه ده لیکن د انساني حقوقو د پاره د زبردست رکاوټ او مصیبتونو فسادونه راوچتای نو بده وجه په سختۍ سره ویل چې زنا د به هم نږدې کوي اوس زنا چې دا نو دا ولی معنا ده قرآن دوه وجه ذکر کړی دی یو دا د انه کان فاحشه یو دا چې دا بی حیايي ده او بی حیايي خراب شي دی دا کم ګناونه د انسان نکیږي نو تقریبا ډیر ګناونه د سید چې دا بی حیايي د وجه نکیږي او په کوم کې انسان کې چې حیا په کې سترو کې حیايي نو ډیر ګناونه د حیاداري د وجه نه د پاتې کیږي نکیږي په دې وجه نبی رسول الله فرمایي چې الحیاء شعبة من الايمان حیا د ایمان مستقله حصہ ده نبی علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام ته صحابي راغی د خپل ورور شکایت ورته چې زما ورور دې سړی دی چې چا باندې پیسې ور واخلې نو هیڅ وته ویلې نشي چې مال خپل پیسې را خپل قرض را خپل حق راکړ او ته دا زړه خپل ورور راغواړه مو ته پوهه کې دې سم کوي زګه چې هغه وجه دې شرمېږي متویل نه شم حیا راځي نو ته پوهه کې دې حیا مکو دا خپل حق کم اس کم اخلا نبی علیہ السلام ته وی ټیک دا کار ګران دی چې سره خپل حق بل تفرید او شرمېږي او تویل نشي لیکن ندی رټل پکار نه ځکه چې الحیاء شعبة من الايمان حیا د ایمان مستقله حصہ در بده باندې رټل نشي اوس زناکاری چې کمدان او زناکاری په حاشیه د په حاشیه ماحول دا حیا ختمي چې کله حیا ختمه کی نو نبی علیہ السلام فرمایي چې اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت چې حیا در نه لاړ نو جبه سکه نو کې به استم شرمېږي باندې است به کې بده وجه چې کم بیکار دغه عملیات والا خلک دي بیکاره خلک دا غستګي دومره وچی دي دومره او دومره به شرم خلک دي چې ګناه خلا ګناه د خود ګناه د لپاره مستقل قوانین پاس کړي د هم جنس پرستۍ د لپاره داسې د نور به شرم بیکاره خبري سړی په خپل باندې ویلې نشي هغه ور باقاعده قوانین پاس کړي او هغه د لپاره دلایل مستقل دلایل ورکړي دا ولی زګه د نبی علیہ السلام هغه فرمان چې اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت حیا چې در نه لاړه نو به سکه نه بکیست شرمېږي بنا عام سړی د کومه چې دا مسله سره بیانې او تحقیق به کې سره خوري لغال پاس نه را دي څنګه وي او دغه خلک هغه په شرمې سره په اکثریت سره پاس کوي د قانون حصے کوي دا ډېر لوی جرم دی به شرمې خو به شرمې د خو د به شرمې د لپاره قوانین دا ډېر ناشنا قصه ده دا بالکل حد دی دا بغاوت هغه اخیرنه حد دی ابدی وجه نبی علیہ السلام فرمایي چې کل امه معافا الا المجاهرين دغه زمانہ په خلکو راشي په قیامت کې دا ټول امتیان به معاف شي د ګناګاران به معاف شي الا المجاهرين مگر خلک نه معاف کیږي چې کم پر ډاګه باندې ګناه کوي بخکارا باندې کوي نه شرمېږي بيخي د بغاوت اعلان کړي هغه به معاف کیږي نه نو د زنا د حرمت یو وجه داش وجه انه کان فاحشه یقینا دا ډیره لوی بی حیايي او بی حیايي بد شی دی د بی حیايي په وجه باندې نیم ایمان ختميږي د ایمان مستقله حصہ لوزي نو په دې وجه باندې دغه حیا د باقی ساتلو لپاره به خلکو لازمین د زنا ته باندې نږدې کیږي او دوی مدار د وسا سبیل ډیره بدلار ده بدلار معنا دا چې د زنا په خپل معنی خو بی حیايي ده خو ردی بی حیايي په وجه باندې په معاشره کې ډیر فسادات را پر سره کیږي مثال به تور باندې کوم ځګینو کې زنا وشي الته کې مستقیل قتل عام شروع شي
او بیا به دې کې کله کله خاندانونه هم هلاک شي تباه شي د دې ګناه د لاس نه. دغه شان د کې خانه جنګیانې بدګمانیانې دشمنیان چې د امت یو لوی ناسور دی، د انسانیت لپاره یو لوی ناسور دی، په دې کې د زنا بنیادی کردار دی. په جرایمو کې غټ جرایم چې زنا د غلا ده او چې کله څومره ممالک دي څومره دنیا ده په هغه کې چې جرایمو سلسله کله مطالعه کې چیرې جرایم کم جرایم په وطن کې سیوا دي، په علاقه کې سیوا دي، نو زنا کې سیوا او په هغه کې په قتلونه سیوا او غلا به سیوا. بیا د غلا او د قتل چې کله د دې اسباب ته مطالعه کې اکثري اسباب به دي زنا. کم سړی چې زناکار هغه زنا د لپاره بیا غلا کوي، او کم سړی چې زنا کوي هغه مړیم کوي او د لاسه مړیم کوي او خلک هم وجدي. اکثري مړی د دې بنیاد رسیږي زنا ده، اکثري غلاګانې د دې سلسله رسیږي زناکارۍ ده. نو د زناکاري د څه شی د تمام فساداتو او د جرایمو بنیاد دی. نو په دې وجه باندې په انساني حقوقو کې دا په سختۍ سره دا منش ولا اقدام کوي. دې ځکه کې یو نقطه دا ده چې الله تعالی فرمایي ولا تقربوا الزنا، زنا ته نږدې کېږئ مو. نو نږدې کېدی ول دا نږدې کېد څنګه او دویم دا چې تاسو ونه وایي چې زنا مکه وایي، تاسو ونه ویلو وایي کوم ځای کې چې زنا موقعیت او د زنا چانسونه دي هغه زنا ته هغه موقع ته نږدې مرزه. د دې دوه نقطې دي اکثر مفسرین نقل کړي دي. هغه دا چې یو خدای د انساني خواهش د انساني نفس د دې د غلبه الله تعالی ته معلومه ده چې دومره غالب سیز دی چې کله دې ته موقع میلاو شي کم انسانان برسته چې بچ کیږي چې کله دې ته موقع برابر شي او اکثر نه بچ کیږي چې نه بچ کیږي ته ځان بچ کې څنګه چل بکې بس هغه موقع ته مورزه چې موقع ته نه ورځي نو نه بس کی سم نشي کولای. نو ځان بچ کول د لپاره خطر طریقه ده چې داسې محفلونو ته مورزه داسې موقع کې ژوند مته روا چې کوم ځګنو کې د زنا اسباب او سہولیات ډیر زیات کفري ممالک شو داسې نور موقع شولې هغه ځګنو ته مورزه. دوی مدار چې ولا تقرب الزنا د زنا زایم ته منځ دیږي یو زنا را یو د زنا اسباب دي. نو دی امر په قرآن ذکر کړی چې د زنا اسباب به استعمالوي. د زنا اسباب څه شي؟ سندر یو غاني بجانه چې دینو دا اکثر علماء لري تر زنا منتر ویلې چې کم کس غاني اوري نو څنګه چې مار باندې منتر اثر کوي دغه شاند کې په دې سړی باندې د زنا هغه اثر ورو زیاتیږي، د زنا هغه جذبه ډیریږي. دغه شاند کې فحش فلمونه کتل، ټي وی ګان، تصویران، دغه شاند کې فحش کیسې کول چې پلان کې د څه لاړو پلان کې د څه لاړو بحثونه جو کول، موضوعات جوړول چې سر اشتیا او زیات پکې دروغ. دغه فحش بحثونه چې کوم دي دا هم انساني نفس را پاره د زنا د پاره او په دې وجه باندې د شرعي د پاتو کې و د پدا هم نه چې د زناکارۍ او د فحاشۍ بحث دی بنشي. نو په دې وجه باندې چې په کوم ځای کې دا بحثونه کیږي هغه خلکو سره گواهان موجود نه وي. شریعت وایي دا دی وهلې شي د حد قذاب وایي دې په درو باندې وهلې شي. تاسو سره ثبوت نشته یو باسه موضوع جوړ کړل نور خراب پکې لاو کوي غر کوي. نو په دې وجه باندې اکثری کفري کم اداري شي هغه اکثر د موضوعات جوړي چې بس خلک پکې اخته کی. نو بس کله د دې لپاره زنانه تیار شي کله سړی تیار شي او بس لاړ او رالو خبري وکړي خبري ونه کړلې او زه په ځمن داغه انټرویو خبري بیکاره خبري. لدې مطلب هم دا د زنا بحث ختم نشي او ماشاءالله کې دا راځي ته خلک باندې بردي اثر سی وای نو زناکاری به زیاته کیږي. نو مار په قرآن ذکر کوي چې ولا تقرب الزنا د زنا ته منځ دیږي یعنی زنا تمام اسباب دا بن کې دا مپریدول. نو هغه کې په حش تصویران او په حش فلمونه او هغه کې په حش بحثونه موضوعات او دغه شان د کې سندري د ټولو لار ونیسي زناکاری په خپل باندې او چې کله اسباب موجودي نو کته ډیر نصیحتونه خلکو ته کې خورل کم خلک باندې باثر وشي اکثر خلک به بیا هم اخته کیږي. هغه د لپاره یو مستقل نظام پکاري نظام چې صبر قائم شوی نه قائم نه نو اسباب مخنیوي دا ډیر مشکل. نو دا ولا تقربوا خبره ده چې تاسو هغه ځګینو ته مو ورځي چې کوم ځګینو کې زناکاری کیږي ولی دې سره زناکاری نه بعد په حاشیه عام کیږي ګناونه ډیریږي او د فحاشۍ د ګناوونو نه سیوا کېدو نه بعد عذابونه را شروع کیږي. دغه شان د کې فسادات په معاشره کې جوړيږي. اکثر مفسرین دغه کې لیکل چې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا دا سبب د عذابونو د دفع لپاره ذکر شوی دی چې کوم عذابونه راځي نو هغه عذابونو کې ظلمونه او ګناهونه پکې شامل دي.
عذابونه علی شو کې چې کله ظلمونه سیوا شي ګناهونه سیوا شي نو په ظلمونو کې ویل چې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا او بیا په ګناهونو کې ویل چې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا نو د دې 31 نراواخله د 38 آیات پورې چې کوم احکام ذکر کیږي د الله تعالی د عذابونو د پکولو لپاره اسباب دي کدا اسباب د استعمال د عذابونو نه او کدا اسباب نو بیا عذابونه را شروع کیږي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او تاسو مقتل ويو کسلره الذي حرم الله هغه چې حرام کړی دی الله تعالی وجل د هغه الا بالحق مگر به حق سره وجنی نفس کوم نه کل ما يتنفس فهو نفس هر هغه شی چې ساخلی نو هغه نفس نو بده کې انسان خو اشرف المخلوقات د هغه عظمت خو ډیر لوی دی په خپل ځای باندې دی لیکن باقی مخلوقاتو کې هم چې کوم شی سالري zarar یې نشته دی تا د دنیوي پیدا هم په وجلو کې نشته دی نو د دې شی وجل حرام دی او ناجایز لکه مثال په تور د میږي وجنی دا څنګه شي زنه وای نه هغه د zarar نه درسه او دغه شان هغه په مال کې ته پیدا نشته لري سخکار نه لږه ته غوخه کې خوري د سیم نه نو کم شي چې ضرري هم نه دی او کم شي چې ستاده لپاره دنیوي پیدا هم نه لري باقي په مال کې دنیوي پیدا هم نشته لري هغه سيزونه مرګ هم حرام دی او ناجایز وقتل النفس په حدیث کې دی دا په ګناي کبیره او شمار دی پاتې شو انسان نو انسان شرافت او کرامت هډیر لوي دی نو هغه وجل چې کم دینو حرام دی احادیثو کې د دې ډیر زیات مذمت راغلي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دی بهقی روایت دی چې ګر ټوري لا اسمانونو او رزمکه تمام مخلوقات د یو مسلمان په قتل کې ملوث شو نو زبر تمام مخلوقات د یو مسلمان د قتل په وجه باندې دا به اوجدم او دا به د ګناه کې راونیسه یو بل حدیث کې دی چې یو بے ګناه مسلمان په قتل کې شاده یوې کلمې سوا غستله یو خبره به کستره وکړه چې یاره دا سړی چې نو د دې پلان کې خبره ماته معلومه ده د دې په وجه باندې قتل مستحق او خبره به هغه قد کې د قتل مستحق نه د قتل مستحق د لپاره کم سړی چې وجره کېږي مرګ جایز دي هغه د لپاره اسباب حدیث کې ذکر شوی درې اسباب د ورسته ذکر کوم نو وایي چې یو کلمه دی بے ګناه مسلمان په باره کې ویله چې دا جرم ماته معلوم دی او دا کار پکې شته دی او هغه په وجه باندې قتل شو او دا کار پکې حقیقت کې هغه د وجلو قابل کار نه یا دا کار پکې ستریبو د ونه یا دا هغه د وجلو قابل ونه نبی علیہ السلام فرمایي دا روایت ابن ماجه او امام بهقي دوه نقل کړی دی قیامت پر ورځ دا کس راوستي شي دې کس بس تندې باندې به لیکلي چې آیس من رحمت الله دا سړی د الله تعالی د رحمت نه امید دی مایوس دی یعنی دا کس د الله تعالی د رحمت بیخي مستحق نه دی د جهنمي سړی دی لدينا معلومه شو چې په خپل خلک کې ډېر احتیاط کې چې بے ګناه مسلمانان نیکان خلق د دې خپل د سزا نشي نبی عليه السلام فرمایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان دا دې چې داغه د جبینم خلق محفوظ دي داغه د لاسونو محفوظ دي محدثینو لیکلي چې لسان مخکې وایي ځکه د جبې دومره لوی نقصان د دومره نقصان د لاسونو نه سم نقصان چې د جبې نه جوړیږي او د معراج په واقعه کې نبی عليه السلام یو واجبه واقعه ولیدله هغه دا و چې یو کچي سوري نه یو غټ غویر او ته غټ ښکاری لرل او جراو ته نو بالکل چې هغه سوري عقل دا نه مني چې دونه کچي سوري نه دونه غټ غویر بارش او بیا په کې بیرته داخلي دي نشي نبی عليه السلام دا وجه ذکر کړه وجه وته پوسره جبرائیل السلام نه چې دا څه شي دا څه حدیث نبی عليه جبرائیل السلام ورته فرمایي چې دا هغه خلق دی چې یو خبره به کچي وګڼله او خبره به ناجایز او به ویل خبره به کړه دروغ خبره به ورشتیا به نه خبره به خورا شو داغین به دومره لوی فساد جوړ شو چې بیا به راځي مختلف د فساد د بګي او څه په طریقه باندې مخنیوي وکړي لیکن هغه کس په خپل مخنیوي نشه کولای مخه به دغه فساد مخه به نیولې نشي نو وای دا هغه قصه ده چې د کچي ستوري نه به غویره بار شي کراور بیا بدن کې دی نشي سړی به د خبرې وکړي دومره فساد به خور شي چې بیا به فساد په خپل د پکولې نشي مخه به نیولې نشي نو دا د بیګناه د مسلمان قتلولو خبره شو چې پاره کې یو کلمه استعمالول دومره لوی جرم د الله تعالی په تندې باندې ولګي د الله تعالی رحمت نه مایوس دي نه امید ده نو چې کله د یوې خبرې حال دومره شو هغه کس چې برای راست په دې ګناه کې ملوث دي بیګناه مسلمان چې شرعاً داغه مرګ ناروا دی په کې ملوث تقریبا سهلی کله چې انسان د مرګ مستحق کیږي حدیث مبارک کې دا
مسلم شریف او د بخاری شریف روایت دی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په حواله سره نقل دی چې یو کس مرګ هغه ټیم روا کیږي جایز کیږي چې کله یو انسان خپل دین پریدي او دین نه واوړي او دې په هیڅ طریقه باندې اصلاح کیږي نه شرعي حکم دا دی چې کوم کس د دین نه واوړي نه ته دعوت ورکړي چې دا نواقض دي او ردی مرتکبي دا کار وکړي هغه چې کوم شکونه او شبهات لري هغه اصلاح ورلو وکړي که اسلامي نظام موجود نو دی به ونیس د جیل ته بیا واچي 3 ورځې په جیل کې عالم به ورسره او لراوري چې د شکونو حل ودراو بسي او که دې نه اصلاح کېده نو بس به مرګ دی چې دین پرې دی دویم نمبر هغه سړی د مرګ مستحق دی چې کوم بې ګناه مسلمان قتل کړي او دې باندې یقیني ثبوتونه او ګواهان په موجود دي یا په خپل باندې اقرار وکړي چې زه خدای اقرار دې اقرار چې په خپل په خود مختاري سره کړی د سينو چې تاسو په ورځ یو وطن خطه وهي چې وسې ومنه پرېدان دې نه وسې ومنه هغه به مجبور کړي چې بزانه راوړی نو دغه شرط کې منه دی او نور یو احادیثو کې د سخت مزاحمت راغلي دي صحابه کرامو زمانه کې هم د یو واقعیا راغلي و چې کسان گرفتار شو ونی شورا واستې شو مسجد نبی ته نو هغه نه صحابه کرامو د ستونو پورې وټړل ته وسونه دي کول نو هغه با چې خبرې نه به انکار وکړي دی بوه نو هغه به استقایل شو اقرار به وکړي نبی عليه السلام ته عجبه کار کوي چې کله هغه د ګناه نه انکار کوي نو تاسو وهي چې کله اقرار کوي تاسو پرې دی وې د سیمه کو خپل اختیار دی پر قیدیان وهیمو پس زور به شی مدد کوي نو چې کله یو کس قتل ومانو او د خپل اختیار سره ومانو یا گواهان موجود دي نو دا به قصاص شي نو دا اوس په حق سره مان شو دا جایز دی چې د قصاص شي که وارثان نه ماپ کاو نو هغه صورت کې د قصاص شي چې ثبوتونه به یقیني دي وارثان وو چې قصاص دي شي بس قصاص دي شي چې وارثان ماپ کې بیا په کې چا کار نشته بیا ماپ دي نمبر قابل نه دي او درېمه دا ده چې د شادي شدی او دغه باوجود د زنا مرتکب شي زنا وکړي نو حدیث کې د رجم شبکانو د وشتل شبکانو کې د مرش سری عام دي مرش چې عام خلک د عبرت واخلي دا درې کسان چې کوم دي نو د دې قتل جایز دی او د قتل د دین علاوه د هیڅ یو مسلمان قتل جایز کیږي نه په هیڅ صورت کې جایز کیږي نه نو الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق تاسو مو وجه هیڅ یو نفس لرا چې حرام کړی دی الله تعالی د هغه مرګ نو هغه تاسو ما ول درې کسب کسانو نه علاوه نور ټول کسانو مرګ حرام دی الا بالحق مگر په حق سره چې دا درې کارونه وکړي به مرګ حق دی جایز دی ومن قتل او هغه سوچ قتل کړي مظلوم چې ظلم بشوي دا غدرې کارونه نو کړي د دینه بغیر چا وجلې دا مظلوم دی فقط جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل یقینا من ګرځولې د هغه د وارثانو د پاره سلطانا دلیل سلطانا اختیارات دا دوه معنی دي یعنی دلیل د وجلو یا دغه شان د اختیار د وجلو دا ولا الله تعالی موږ ورکړی د چې کوس د قاتل وجنی نو هم اختیار وسره شته او دغه شان د کی وجنی نو شریعت کې حکم شته دلیل ولا شته دی فلا يسرف في القتل نو دغه وارثانو بیا زیاتې نه کې په قتل کې زیاتې څنګه قتل کې زیاتې بدري طریقو باندې ګوره سړی ولګي د بل مسلمان بی ګناه وجه اوس قصاص دی وارثان د دینه قصاص اخلي وجنی به نو چې کله وارثان د دینه بدل اخلي انتقام اخلي نو چې دا قصاص په عدل سره شي کینو چې کله پکې عادلي زیاتې پکې نه نو د طریقې دا چې دغه قاتل براونه سي امر به کې بس نه به غوونه پرې کې نه به لاس په پرې کې نه به فزل عذابې بس تاره کس وجلې دې مړکه سر په سر شو خبر خلاص شو او په قدر کې زیاتې ده چې دغه سړی مړ کې او بس د لاس پیم کټ اندامونه دې کټ او بس یو ځګن ته یا د ځګنو کې ورواچ د خبرونه و بس وی سي بس ته چرته وځي دا په قدر کې زیاتې شو شریعت دې اجازه نه ورکړي اگر کدا قاتل له زیاتې غړې ده پوستار بار د انتقام دومره حق چې بس مړ کې نور کار دی وسره نشته دویم زیاتې بلې طریقه باندې دی چې قاتل یو سړی کړي طلاق شي بلتی ولي مړ کې چې مړ دیم د کور سړی دی بس دې خپل دې ملګری دې سي دې جهالت زمانه کې بدس کېدل چې داغه د ملګرو نه به هم خلکو مړی کول نو شریعت او اسلام دغه بکلک سره مخونی ولا چې کوم سړی ستا قاتل له هم دغه سره د کار نه د وارث سره کار شته دغه ملګری د دوست د کار شته بس چې غلطي کړي د همغه سره بس ګرځه هغه ستا مجرم دی هغه نه بغیر بچا باندې تلاش پرته کولې نشي دا دویمه طریقه شو په ظلم کې چې قاتل یو دی ته وجنه بل درېمه طریقه د ظلم دا ده چې قتل یو سړی کړي دی
او یو مړی در نه کړی دی ته ولګي او د هغې نه ډېر مړي وکړي چې یاره بس زما نه یو وجلی دی خو زما کس قیمتي و ته دې اوس ښه ډېر وژنم او نور ته مړه کړي. همدا بیماري په جهالت زمانه کې وه چې د چا مشر به مړ کړی شو چا به د قبیلې سردار او مشر به بل څوک به و نو دوی به ویل ګوره اوس چې موږ یو قاتل وژنو نو زموږ سړی غټ سړی مړلی او د دوی د به عام شی مړ کېږي نو دا ویل انصاف نه دی. اوس به موږ اندازه لګو چې زموږ دا مشر څومره قیمتي و او څومره کسان دې مړه کړو نو بیا د هغې خپله خوښه وکړي چې 10 وجل او که دې 20 وجل او که دې 10 وجل په خپله مرضي به دې مړې وکړي. شریعت د دې خبر ظلم هم مخه ونیوله چې نه داسې نه ده. په قدر کې د زیاتې نه بلکې چې څومره ستا نه څومره مړې کړي دي هغې په مقدار باندې قاتل لا ونیسه بس قاتل سره مړ کړه چې ستا نه مړې کړي دي بس قاتل لا ونیسه قاتل مړ کړه باقي خلکو سره کار مه لره. نو دغې خبرې مخنیوی وشو دې ځای کې چې یاره قدر کې به زیاتې نه یو قاتل به وایي نو زیات خلک به نه وژني او دې ته به نه ګورې زما نه قیمتي وجل یې زه دې په هغې حساب باندې کسان ډېر وم داسې نه شي کولی ځکه یو سړی مړی نه دی کړی اگر که د قاتل خاندان دی وارثان دي لیکن هغه ته به کوم قانون باندې وژني شریعت دې اجازه نه ورکوي. څلورم زیاتې په قتل کې دا دی چې په هغه باندې ثبوت د قتل نشته الزام شرعي ګواهان پې نشته دی هغه په خپله باندې څه اقرار کړی نه دی چې ګنې ما وژلی دی او ته وې زما پې شک دی بل نه دی همدا دی او ایسته مړ کړي نو دا هم په قتل کې زیاتې دی شریعت دې اجازه نه ورکوي. نو الله تعالی وایي فلا یسرف فی القتل زیاتې دې نه کېږي په قتل کې بس دغه طریقه باندې به قصاص واخلي لیکن د باقي کارونه به ځان ساتي. انه کان منصورا یقینا د دې وارث سره به امداد کېږي د وارث چې کوم دی د چا سره سوچ به ناحقه وژلی شوی دی نه زنا کړې ده او نه یې څوک وژلی دی نه دین ناوختلی دی چا مړ د دې سره الله تعالی امداد کوي او الله تعالی وایي چې دا قاتل دی ووژلی شي دغه مظلوم بدل دی واخیستی شي دغه د مقدس ان انتقام دی واخیستلی شي. نو الله تعالی اوس دې ځای کې دا مسله شو فلا یسرف فی القتل په حکم کې راغی چې د مظلوم سره الله تعالی امداد کوي خو چې کله مظلوم زیاتې وکړي نو بیا اوس امداد نه کېږي. اوس مظلوم به زیاتې څنګه کوي هغه داسې یو ظالم یو قاتل ولګېد یو کس یې بېګناه ووژ نو قاتل ظالم دی او مظلوم دا چې د مظلوم دی مقتول چې کوم دی وژلی شوی کس دا مظلوم دی د هغې وارثان مظلومین دي. اوس الله تعالی به دوی سره امداد کوي خو که دا وارثان راولګي او دوی قاتل راونیسي او هغې نه لاس پیپرې کې زیات مړي ته وږي یا دا چې دلیل ورسره شته دی نو سړی وژني نو په دې صورتونو کې دغه وارثان هم ظالمان وګرځېدل اول مظلومان او ظالمان دي ځکه چې دې ته شریعت دونه اجازه ورکړې چې خپل قصاص خالي والا که ثبوت در سره په خپل حدودو کې دننه او دې ولګي د زیاتې مړه کړل یا د کم کس چې مړ کړو د هغې سره نور زیاتې وکړو نو دا اوس په دې ټایم کې مظلوم نه دا هم ظالم وګرځېدو چې کله ظالم وګرځېدو نو هغه نور وارثان چې د اولنې قاتلان وارثان دي کم چې قاتل اولنې قاتل هغې وارثان دي اوس به الله تعالی د هغې سره امداد کوي او هغې ته به دا لاره فراهم کوي چې د دوی نه انتقام واخلي او مرسته به ورسره کوي. نو په دې طریقه باندې به ته د الله تعالی د عذاب مستحق شي او ستا دشمنانو سره بیا الله تعالی امداد کوي که تا ظلم په خپله باندې وکړو. نو د الله تعالی امداد د چا سره چې کله مظلومي او په خپله په قدر کې زیاتې ونه کړي او امداد د چا سره نه کوي کوم چې ظالم په قدر کې زیاتې وکړي الله تعالی حق نه دی ورکړی دی زیاتې حدود کراس کوي نو بیا الله تعالی امداد نه کوي.